बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़या मतीकुल्ला IT इंस्ट्रक्टर GTV से उमरज़ई नन द कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 द इंटीग्रेटेड असेसमेंट बारे की खबर को چې د कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 इंटीग्रेटेड असेसमेंट کې دیس او اب جوړو څنګه نو دا موږ سره د هغه ایویډنس ګایډ دی د कंप्यूटर ऑपरेटर لیول 2 والا د کی ګورو چې په دې ایویډنس ګایډ کې زموږه ریکوایرمنټس دي او کم ټاسک پر سټوډنټ پرفارم کوي د دې ویډیو مقصد دا دی چې کوم سټوډنټس فارغ شي نو دا غي په اسسمنت کې لګ ګیپ راشي 2 میاشتې او 3 میاشتې یو نیمه میاشت دا هغه په وجه سټوډنټس لګ متاثر شي دا غي سټډي نو دا غي د یاد دهانه لپاره دا ویډیو جوړو د انټیګریټ اسسمنت کې ریکوایرمنٹ دا دي چې کم ټاسک جوړول غواړي نو دا غي دا پیج انسټرکشنز دي create the annexure A page 2 in MS Word ټول اول موږ MS Word کې کار کوو او هغه کې موږ ته وایي چې په یو پیج 1 باندې چې کوم ټیکسټ موږ ته ګیون دی دا غي پراپرټی دا ده چې فونټ سټایل به کیلیبری وي سایز به 11 وي نارمل ټیکسټ به وي بیا هغه کې دنه سه هیډینګز دي هغه اوس مخکې راځي تاسو ته خیمه فونټ سایز به 14 وي او بولډ به وي دا غي هیډینګ پیج مارجنز بم کو او ټاپ او باټم لیفت ټو رائټ پیج مارجن بکو دا غرنګ دا غینه پس بیا موږ سره ان پیج کې کار دی دا غي هدایت چې کوم دي نو سټوډنټس لا اول په کار دي چې هغه دا انسټرکشنز وګوري ځکه چې د دې انسټرکشنز په مطابق هغه خپل ټاسک پرفارم کوي نو د MS Word چې کوم انسټرکشنز یې هغه دا دي ورپسې د ان پیج والا چې کوم دي هغه انسټرکشنز دي بیا د ایکسل کې به موږ څه کوو هغه د دې انیکسچر A یعنی پیج 4 باندې موږ سره د ایکسل یو شیټ دی چې کوم شي هغه کې غواړي کوم ډایګرام دی یا کوم ریلیونت میټیریل دی چې کوم به سټوډنټ جوړي نو دا هغه انفارمیشنز دي بیا غنه پس پاور پوینټ کې هم سټوډنټ یو ټاسک دار چې هغه پرفارم کوي 3 سلایډز باخلي فرست سلایډ کې باغه خپل انټروډکشن اچي سیکنډ چې کوم دی هغه کې به کنټیکست اچي خو دا غي په کنټینټس د پاره د کمپیوټر کورس کنټینټس پاتې خو په سپریټ ټیکسټ باکس باندې مطلب چې کوم شي چې نو غیر لپاره خپل ټیکسټ باکس چې او سټوډنټ ټیکسټ باکس هم کریټ کولی شي او تھرد نمبر چې کوم د یو ایکسل شیټ په کولاوي یو چارت نو چې الریډي چارت کله موږ ډرا کوو نو هغه ایکسل شیټ ته زی دا به ایکسل شیټ په کولاو بیا دا غینه پس په دغه درو وانو سلایډونو باندې ډیفرنٹ سلایډ ترانزیشن اچول دي انیمیشنز اچول دي او هغه بیا لینک کول دي چې کله دا ټول کارو شي نو بیا په MS Word کې د ان پیج نه او د ایکسل نه چې کوم ام پیج کې کوم سټوډنټس کار کړي وي دا غینه یو جف فایل په MS Word کې اچول دي چې کوم ایکسل کې کار کړي هغه اچول دي دغه رنګي د دغه والا چې کوم کار دی د پاور پوینټ نو دا غي یو لینک ورکول دي او هغه فایل ټول بیا کمپریس کول دي هغه نه پس هغه اسسر ته ایمیل کول دي او سات چې پرنټر وي نو هغه په پرنٹ باندې به هم پرنٹ کې سټوډنټ چې کم ټاسک کوي نو دا ټول انسټرکشنز دي دا انسټرکشنز مطابق په موږ دا د فالوینګ چې کم دی دا انیکسچر 1 چې کم دی دا موږ دغه انسټرکشنز په مطابق جوړو دا غي چې کم مارجنز دی په ټول ناول په کار چې موږ دا غي مارجنز کو بیا چې دا کم لیکل دي دا موږ کو بیا دا چې د ان پیج والا دی او پسې د ایکسل والا دی نو دا نن ټرای کوو د سټوډنټس د پاره چې سټوډنټس ته بیا ایگزام کې مسله نه وي هغه ایزی وي دا ما ډبل مینیو کې واغستو زه د انسټرکشنز راولم چې اول موږ کوم پیج والو دا غي انسټرکشن موږ سره راشي دلته کې زه یو ان نیو فایل کولاوم د MS Word او دې ته ځلی کما MS Word د دې مینیو کې دا سچوم دا ډبل وینډو شو ما سره دا خیر ځان تاسو ته لګ ورکوټه کوي اصل کې زما د لپټاپ دا سکرین ورکوټه دی ټول اول موږ له پکار چې موږ دا پیج مارجن کو دا ایریا چې کومه دا د ټولو نمخ کې پکار ده په MS Word سیکشن کې نو دې پیج مارجن موږ سره دی چې پیج مارجن دی چې لیفت اینڈ رائټ نمبر 1.25 انچ وی او د باټم او د ټاپ نمبر موږ سره 0.75 انچ وی او A4 پیج به موږ سره
نو اول راځم د پیج مارجن په کوم ځای کې تاسو کوم نوې ام اس ورډ واخلي پیج لیاوټ ته بلار شي او سایز به واخلي د یو پیپر تاسو چې کوم سایز یا زموږ A4 دی A4 سایز هم سلیکټ کو بیا هغه نه پس موږ لاړ شو د پیج ته مارجن ته برا شو کسٹم مارجن کې به موږ سو کو هغه له مارجن زور کو چې ټاپ نه زموږ سونه پکار دی 0.75 نو دې له ور کو موږ 0.75 او د باټم نه موږ سره 0.75 پکار دی او د لیفت او رائټ نه موږ سره 1.25 پکار دی 1.25 او د رائټ نه موږ سره 1.25 پکار دی پیج موږ سره پورټریټ دی الته موږ سره پورټریټ دلته پیج موږ سره پورټریټ سلیکټ کو تب اوکے کو دا د پیج مارجن طریقه و نو په دې وکه موږ سره دا دوه پورشن وشو پیج مارجن 1.25 او دا غي لیفت رائټ ټاپ باټم شو بیا غي نه پس موږ سره کوم لیکل دي چې کوم د لاندې دا لیکل به موږ اوس کو نو د دې لپاره بیا موږ سره کوم انسټرکشنز دي نو هغه دا پکار دي نو زه دا لیکل کومه خو زه د دې لپاره ویډیو سټاپ کوم چې دا لیکل ډیر ټایم اخلي دا لیکل ما راوستل دا چې ما ولیکل او دا چې موږ لیکلې په دې ویډیو کې نو دا ډیر کافي ټایم غوښتو د ویډیو لینث د بچکول نه واسه وای کې ټایم سیو کولو د لپاره ما ویډیو سټاپ کړی و او دا ما ولیکل اوس دینه بس موږ سره سری دا ما ساده لیکل کړی دي اس کار په کې دا خاص نه شوی صرف ساده لیکل دي کم چې د دې په دې ټیکسټ کې دي دا به سټوډنټس ولیکي اوس په دې کې چې کم ټریکس دي کم پوینټونه دي نو هغه به موږ په دې باندې اپلای کوو نور دې کې څه نشته دا ساده لیکل ما کړی دي او ولمه دې نه نمبرز ورکړي دي هم کې تاسو کته شي دا ساده دې نمبرز ټیکسټ په سلیکټ کې هغه لبا نمبر ورکړي بیا دې نه پس د دې انسټرکشنز کې موږ ته وایي چې فونټ سایز 14 او عام سایز په ټول څومره کیلیبري وي نارمل نو دا په ټول اول موږ سوګو کیلیبري نارمل سلیکټ کو بیا بدله موږ فونټ سایز 14 ورکو دا ټول ما سلیکټ کړه او دلته دا کیلیبري دی او سایز مې ولسونه ورکو 11 دا زموږ نارمل سایز دی د دې نه پس به موږ سکو د فونټ سایز چې کم دی هغه به موږ بولډ کوو بم هډینګ چې کم دی او هغه به 14 کو دا زموږ هډینګز دي دا به موږ بولډ کوو او 14 به ول ورکو دا به موږ بولډ کو او سایز به دې سوي 14 بولډ 14 بیا دې کې نو تاسو خبر نشته لري نو د دې ډیزاین ته زو او دا موږ سکو دلته کې اپلای کوو هم او دې لکم دا بلو کلر دی نو دا بلو کلر به ور سره ورکو ټیکسټ کلر ته براشي او دا موږ سوکو بلو کلر کو اوس دلته موږ سره یو فارمیټ سلیکشن دی دا فارمیټ سلیکشن برا واخلو او چې کم ځای کې زموږه دابل هډینګ زینو دا په خپل سوشي بولډ بم شي او 14 سایز ته مشي دا د اسانه طریقه ده یو باندې موږ هغه پلی کو هغه نه پس موږ هغه ډبل کلیک سره را واخلې نو به تاسو سره تاسو په موس په کرسر باندې فکس پاتې شي تین بیا به 4 نمبر لور کو نو زما د ماوس کې لګی شو زنو 5 نمبر لا بیل هم تاسو کاپی کولی شئ 6 نمبر لا یا 7 نمبر دی موږ سره او بیا 8 نمبر نو دا 14 سایز هم شو دا غي د ریکوایرمنت باره کې موږ برابر شو کوم ځای کې تاسو نه غلطي کیږي نو هغه تاسو کنټرول زد سره واپس لشي دا 8 پوینټس دلته موږ سره او 8 پوینټ لما کلر هم ورکو او دا غي چې کوم هډینګ سایز او 14 برابر شو نو دې کې دي چې کوم انسټرکشنز وو هغه موږ ټول فالو کو کیلیبري شو سایز 11 14 بولډ
او دا غي مارجن شو. اوس د دې چې کوم ډیزاین دی دغه ډیزاین به موږ جوړو. د ډیزاین لپاره به تاسو خیال کوئ چې څنګه دی کې هغه څه به موږ داسه کوو اپلای کوو. دلته دا ډیسیژن میکینګ چې کوم دی دا ریډ کلر دی، دا ما ساده لیکلی وو، دا تاسو کوئ ریډ کلر کې کوئ، لږ سنټر ته کوئ او دې ته تاسو څه ورکوئ ریډ کلر ورکوئ. دا ریډ کلر کې شو. دواړو کې تاسو سپیس هم کمولی شئ. سپیس هم موږ څه وکړو ریموو بیفور چې کوم سپیس وه موږ ختم کړو. بیا د هغې نه پس موږ سره دا ډیسیژن میکینګ والا سټرکچر دی. ها نو د هغې نه پس دا ډیسیژن میکینګ دی. دلته دا موږ سره بولډ دی، نو دا هم لږ بولډ کوو. دا زه لږ غټوم چې دا کنټرول زیډ دا ډیسیژن هم ما بولډ کو او دا ډیسیژن میکینګ هم ما بولډ کو. بیا چونکې دا غي دا ډیسیژن دی دا ډی به سلیکټ کو. دا ډراپ کیپ اغستل غواړي. تاسو وګورئ دلته اسسمنټ کې دا ډراپ کیپ اغستل دی، نو دا مې ډی سلیکټ کو، انسرټ ته بلاړ شو، موږ سره ډراپ کیپ سي دا ډراپ کیپ ما سلیکټ کو. اوس د دې نه پس تاسو دا ډراپ کیپ چونکې د دې ډی دا ساده دی کلیبري ډی سایز دی، تاسو راشي دلته ډراپ کیپ آپشن ته او دا 3 لاین ډراپ کیپ سلیکټ کړئ، خو دا باډي په ځای دا تاسو کوئ هیډینګ کړئ، دا اپلای کړئ، نو هغه رنګ ډی موږ سره راغله. تاسو دلته کې کتلی شئ ډراپ کیپ د دې دا سایډ راوتی دي، د دې راوتی. یا دې نه علاوه د تاسو ټایم رومن تم چینج کولی شئ. سلیکټ کړئ او د دې هوم چې کوم دی تاسو دا ټایم نیو رومن ته هم چینج کولی شئ. دواړو کې دا موږ له صحیح اپشن راکړئ. تاسو کتلی شئ اوس ټایم نیو رومن کې شو، نو دې ځای تاسو سیټ کولی شئ او هغه ځینه هم د هیډینګ په ځای موږ دغه اخیستی شو. بیا په دې اسسمنټ کې بل څه شی موږ سره پاتې شو، دا 2 لاینز کالم ته چینج کول دي. دلته به تاسو خیال کوئ چې دا موږ 2 کالم ته څنګه چینج کوو. عموما چې کله دې باندې موږ ډایرکټ 2 لاین کالم واخلو، نو دا د 4 نه یا د 5 نه موږ سره پاتې شي او دې خوا ووړي چې څنګه دی کړی دی چې 4 دلته پاتې دی او موږ په 5 د دویم کالم دې نه سٹارټ کوو. نو دې ته راځو، دا زه مینیمایز کوم چې دا تاسو ته فل سکرین ښکاره شي. ټول نه اول به تاسو کې د 5 سره بدل ته کلیک کړئ او د دې به تاسو دغه واخلئ پیج لیاوټ ته لاړ شي او د دې به تاسو بریک واخلئ. د 5 نه پس به موږ څه کوو، دا به بریک کوو. چې کله نه 5 نه پس دا ما بریک کو، نو تاسو دا ټول سلیکټ کړئ چې کوم ځای پر تاسو کالم اخلي 1 پر راغی او دا موږ څه ته 2 کالم ته چینج کو. چې څنګه دا 2 کالم ته چینج کما، نو د 5 نه پس د 4 نه پس څنګه چې الته اسسمنټ کې د 4 نه پس دویم 5 نمبر کالم سٹارټ شوی دی، دا بدل تاسو سره 5 نمبر کالم راشي. نه بدل تاسو لیک سپیس ورکړئ او موږ سره بل څه کوم اپشن دی ډیسیژن میکینګ د هیډینګز پاتې شو. دا ډیسیژن میکینګ دی، نو دا به تاسو سټایل واخلئ هغه نه پس به دا را برابر کو. راځو دا سټایل اخلو، انسرټ ته بلاړ شو، ورډ آرټ کې موږ سره یو سټایل دی، یو سټایل به موږ سلیکټ کو، ساده سټایل دی او دې باندې به افیکټ واچو. ټیکسټ افیکټ ته بلاړ شو، دا څه قسم ټیکسټ افیکټ څه په دې کې موږ ولیکو ډیسیژن میکینګ. دا چونګې ټول کیپټل دي. ډیسیژن میکینګ مولی کولو د دې به
شیپ کې چې کوم د ټیکست چې کوم دی د آوټلاین به موږ څه کو بلیک پکو او د فیل به موږ بلو کو دا ولګ دا څه غټ کو د دې ټیکست آوټلاین ویټیج ته بلار شو دا ویسټیج بل کم کو او وخت ډیر موټاو هغه نه پس پدې کې موږ ټیکست فیل بلیک کو موږ فیل د ټیکست دننه چې کوم کلر دا به بلو کو او آوټلاین به موږ سو کو بلیک کو تاسو دا سره روټیټ کړئ څومره چې ایڈجسټ کولی شي دا تاسو ایڈجسټ کړئ په دې کلیک کې ولګي بره کړئ نو دا موږ سره د ایم ایس ورډ اسسمنټ وو ټو لاین کې راغو ډیسیژن میکینګ دی چې دا غي کوم پروسس وغه تاسو کته شي دا وره د دې په مطابق دا موږ سره ټول برابر راغو دینه پس موږ سره د کې بل دا کار نشته بس دا ایم ایس ورډ چې کوم ټاسک هغه کمپلیټ شو بیا دا غي نه پس ټاسک 2 دی موږ سره په ټاسک 2 کې سوې ډیزاین ان ایکسل اپ پیج 3 پیج 3 څه شي هغه ته زو ان پیج سافټویر کې کار کولی پیج 3 تراغو پیج 3 کې موږ سره تاسو غوړي دا لیکلی زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے نو دا لیکل چې کم دی لږ غټ دی او پسې لاین لږ ورکوټه دی بیا د زموږ قومي ترانه دا یو ټیکس باکس کې چوللی دا یو شیپ کې دنه لیکلی او دا یو ټیبل له موږ سره هغه کې فیصل مسجد مینار پاکستان دو پکچر چوللی دا کار دی په پیج 3 کې نو نازل ورکوټه کما ډبل وینډو ته واړم پدې کې دا موږ سره ان پیج ما کولاو کو اوس ان پیج کې دا لیکل په ان پیج کې کوم دا ډیزاین دی دا لیکل دی دا بدل ته موږ ان پیج کې کوم دې لپاره دا لیکل ز کومه دا ویډیو لیک سټاپ کومه چې دا ویډیو ډېر وګد شي دا لیکل موږ په ان پیج کې د دې لپاره چې دې باندې اوس دا ډیزاین اپلای کو چې کم اسسمنٹ کې پکا دا ساده لیکل دي تاسو کته شي जिंदगी का असल मतलब ये नहीं कि आप कितने खुश हैं या कितने बल्कि जिंदगी का असल मतलब ये है कि आपसे कितने लोग खुश हैं दाता सु कते शي دا ساده ساده لیکل مو کول دي کې صدا سے لاجیک نو اوس چې کوئی اسسمنٹ کې کم ډیزاینز پکار دي هغه به موږ څنګه چو هغه ته ګورو دا اسسمنٹ تاسو کته شي دی بل سایت ته دا برنی لاین چې کم دی دا لګ غټ دی او بسې دا غین لګ ورکوټه دی نو دا سلیکټ وکړو همې سنټر ته کو او دې کې لګي تاسو انټر او هي لګرا لاندې کې دا ټیکس په دغه کې په ان پیج کې به یو خیال کوئ چې کلم تاسو دې کې سلیکل کوئ نو بر لک سپیس ورکوي او عموما دا په ټیبل کې پکاري ټیبل کې تاسو کله سپیس ورنه کې نو ټیبل بیا موږ لاندې نشو وروړي او دویمه دا چې دې کې موږ کله کار کوو نو هغه کنټرول زیډ یعنی انډو چې کوم اپشن دی هغه یو ځل کار کوي نو چې کوم ځای کې د غلطي کیږي په هغه ټایم هغه تاسو کوي ټیک کوي دا بل لاین چې کوم دی دا به موږ سنټر ته کو اوس دا سلیکټ کړئ او دا تاسو غټ کړئ دلته تاسو یو 10 پوینټس ورکړئ لږ ګیپ پیدا شو اوس دا سلیکټ کړئ او دا تاسو غټ کړئ دا څونه شو 24 دغه ګوري چې بهر نوځي هغه غونته ده دا بل به موږ سو کو 22 پکو دا غینه لګ ورکوټه شو فول سلیکټ کی وخت چې پورا نو سلیکټ شوه نو ما سو کول پورا سلیکټ کو ام بولډ دی کته شي تاسو دام بولډ دی دی باندې داسې خاص ریسټریکشنز نشته ځکه چې د هدایت موږ لنی بد کشش جوړول دي دام بولډ کوي
او دا لږ نور هم مټ کې تاسو د دې سایز منشن نه دی دا 26 کوي بیا دا غینه پس موږ سره دا قومي ترانه ده په یو ټیکس باکس کې دا نو تاسو دلته یو ټیکس باکس را واخلئ ټیکس باکس کم یو دا ټیکس باکس دا ان چې پکې اچو دا ټیکس باکس ما را واغستو دې کې دا ټیکس باکس ما ډرا کو چې کله دې کې تاسو ټیکسټ اچوئ دا هند ټولز براخلي قومي ترانه او دا ما دې نه کنټرول ایکس کا دا تاسو دې کې ډایرکټ لیکلی شي کنټرول وی سره دا ما پیسټ کو کیونکه په سنټر دا ما سنټر ته کو سایز څومره دی لګي غټ کې 14 پوینټس کوي او بولډ کوي بیا هند ټول نور چې کومه ترانه هغه را واخلي دا تاسو بل لاین کې صرف ولیکئ باقي به دلته تاسو کوئ ایڈجسټ کوئ کوشش کوئ چې د رائټ سایډ نه دا تاسو ډریګ کوئ کنټرول سی چې کلم دې کې تاسو لیکل کوئ نو تاسو به هند ټول راخلئ او رائټ سایډ ته دا یو صحیح کنټرول وی کوي او چې کم ځای کې راغلی کې پاک سرزمین شاد باد نو دې کې تاسو ټیب هم وهلی شئ او سپیس هم ورکولی شئ دې کې تاسو ټیب ورکئ دویم ټیب ورکئ که ډېره خوځي او دویم ټیب سره دا بالکل ایج ټو ایج لاړو دا په سنټر په خپله پاتې سپیس لږ زیات دی دا تاسو لږ کم کړئ او دې کې ډبل ټیب ووهئ دا به په خپله د هغې غوندې هغه سایډ ته دې سایډ ته لاړ شي بل به په سنټر پاتې شي دا سلیکټ کړئ او دا سنټر ته کړئ لږ بیا مینولی هم ایډجسټ کولی شئ ځای کې کلیک وکړئ ټیب سره دا یوسئ او دا هم سنټر ته کړئ ٹھیک شو دا قومي ترانه وه دې ته راغله ټیکسټ دی تاسو لږ غوندې معمولي سیوا کوئ 14 پوینټس کوي دې کې لږ غوندې سپیس کم کوي دا په خپله خپل ځای ته راشي ٹھیک شو دې دا باکس غټ کړئ اوس د دې باکس لپاره چې کوم دی د دې بارډرز دي تاسو راشئ دلته کې بارډرز دې له ورکئ بارډر شو او بارډر څونه پکسل کوي دا ولا 4 پکسل کوي دا پکسل دا دی تاسو 4 پکسل کوي دې ته راشئ دا سلیکټ کړئ لږې ٹھیک شو هند ټول کې چې کوم ځای نه واپس دغه شو نو هغه تاسو برابرولی شئ
دا تاسو دی خو دې نه پس موږ سره چې کوم دی بیا د هغې نه پس موږ سره دا شیپ دی اگر هم دا پیراګراف په دې کې اچوو نو دې دپاره به څه وکړئ ان پیج ما فایل به اوچت کړئ دلته نه به تاسو یو بل ټیکسټ باکس راوالئ سلیکټ یې کړئ او دا ټیکسټ اول دې کې څه وکړئ ور پیسټ کړئ ساده ټیکسټ ما لیکلی و دا مې کنټرول ایکس سره واخیستو دا تاسو دې کې ډایرکټ په هغه ټایم ولیکئ خو دا چې ما اوس په ټایم لیکلو دی به ډېر زیات ټایم اخیستو ځکه دا ما پهله نه ولیکلو دا لږ سایز والا کوي کم از کم 15 او بولډ هم کوي اوس شونګې شیپ راواخلئ دا موف ټول چې کوم دی دا راواخلئ دا شیپ پې سلیکټ کړئ دلته تاسو ډیګري ورکړئ څومره 45 او پکسل والا ورکړئ 4 او دغه والا ورکړئ سټایل داسې دا ایگزیکټ د هغې غوندې نه راځي خو دا ټول ټیکسټ سلیکټ کړئ او دا جسټیفای کړئ جسټیفای څه کار کوي دا به ایچ ټو ایچ برابر شي دا زموږ بل شیپ هم تیار شو بیا هغې نه پس موږ سره دغه یو ټیبل دی په هغې کې فیصل مسجد او مینار پاکستان لیکل دي دا یو نو دا به موږ یو ټیبل واخلو چې په هغې کې موږ سره 2 روګانې وي او 2 کالم وي دلته زه راځم یو ټیبل اخلم انسرټ ته به لاړ شو دې کې یو ټیبل اخلم انسرټ کې موږ سره څه ټیبل دی کم یو ټیبل چې دې کې 2 کالم وي او 2 روګانې 2 بای 2 یو ټیبل ما واغستو دلته 2 بای 2 ټیبل موږ راوستو ولګ سایډونه ایچ ټو ایچ نه به رونیسئ د ټیبل چې کوم بارډرز دي څومره چې دا ټیبل زموږ په کار دی دې کې کلیک کوئ دا سلیکټ کړئ او دې له چونکې اول موږ بارډر ورکوو ټیبل سلیکټ کړئ رائټ پکې کلیک کړئ او ټیبل فارمیټ ته به راشئ ټیبل فارمیټ کې چې راشئ موږ سره د بارډرز ته به لاړ شئ کې کوم بارډرز دی بلیک بارډرز دي او سټایل کوم یو دی لاین وایز سټایل دی او پوینټ څومره پکسل دا موږ ورکوو دې له ما یو 3 یا تاسو 4 ورکولی شئ چې هر څومره پوینټ پکسل تاسو ورکول غواړئ اسسمنټ کې ها بس دې کې صرف دغه لیکل دي دا ټیکسټ اچول دي هینډ ټول به راوالو دا ټیکسټ ما سره الریډي لیکلی دی فیصل مسجد دا بزنس وکړو کاپي مې کړو یا کنټرول ایکس سره مې واغستو دې کې بل د ټیکسټ وکړئ کنټرول وي دا دلته راغلو دا مینار پاکستان دی کنټرول ایکس مې کو او دې کې مې کنټرول وی کو پیسټ مې مینار پاکستان دې دواړو کې کلر دی دا به ما هغه راشو ټیبل فارمیټ ته
فیل کلر په کې مونږ واچو دا کلر په کې مونږ واچو ٹھیک شو او اوس دې کې مونږ پکچر راوړو نو پکچر د لپاره په ډیفرنٹ میتھډز باندې تاسو پکچر راوړی شئ ٹھیک شو اسانه طریقه سره د کې ما دلته یو ټیکسټ باکس ډرا کو یو آبجیکټ د لپاره دا چونکې زموږ آبجیکټ ایریا ده باندې مې چې کلیک کو ساری دا یو نه دی دا به بیا سلیکټ کې ان پیج کې کار لږ مشکل وي خو چې یو ځل تاسو پریکټس وشي نو دا د آبجیکټ ډرا کولو لپاره ایریا چې څونه ایریا موږ ډرا کو ای باندې آبجیکټ راځي ډبل کلیک په پیو کوي او دا موږ سره الریډي دا پکچرز موږ سره پراته دي دا پکې اندر خو دې کې دا راغو دلته هم یو آبجیکټ راوالو دې به ډبل کلیک وکړو دې کې موږ سره دا نو دا دویم نمبر شو موږ سره دې دا ټیبل فارمیټس کې دا څو ګوري او دې کې دا یو بارډر دی زموږ په خیر دې ټیبل بارډر چې کوم دی هغه دا یو سایډ نه غټ لاین او بل سایډ ته ورکوټه لاین او دا بارډر تاسو کته شي نو دا مال زدا غټوم دا انکسچر 3 دی موږ سره انکسچر 1 کې پیج 3 دی د ان پیج کارو دینه پس موږ سره ایکسل له تاسو دا وګورئ چې کوم موږ کریټ کو د ان پیج والا تام ډن شو نه راشي دا زه تاسو ته لږ ورکوټې کوم دا زومینګ والا هغه دی 50% مې په تاسو دا کته شي دا د ان پیج والا شو دینه بس موږ سره مخکې بل چې کم دی په دې اسسمنت کې دریم نمبر پورشن چې کوم دی هغه ایکسل والا دی دا چې کله موږ ټول جوړ کو نو بیا به دا موږ یو فایل ته وروړو دینه موږ جیف فایل واخلو ایکسپورټ پکو را موږ ایم اس ورډ کې هغه پسې ولګو دا رنګ ایکسل والا هغه چې تیار کو هغه وروړو اجي د ان پیج نه پس موږ سره ایکسل له دا غي انسټرکشنز دي وی یو ورشیټ کې یو ډي ام سي غونته جوړول دي چې هغه کې موږ سره پرسنټیج راوستل دي فیل پاس پکې شو کول دي او ګریډ اساین کول دي او د ګریډز مطابق ریمارکس ورکول دي A plus grade به موږ ورکو د 90% 90 یا 90 ابو پرسنټیج لا دغه څه A grade موږ ورکو د 80% ایکوال یا د اغینا ابو B grade C grade نو grade شو کولی ایوریج یعنی ریمارکس ورکول لی ایکسلنٹ ویری ګډ ایوریج پاس او فیل شو کولی بیا د هغه یو لاین گراف شو کولی د سټوډنټ او د انګلیش پیپر مطابق No, obvia show student name who's got maximum and minimum marks is the bottom arm. او ټول لاندې بیا maximum هغه student شو کول چې هغه maximum marks اغستې وي او کم student چې minimum marks اغستې وي نو دا د ایکسل والا د دې د فارمولاز دي دا به ټری کوو د لپاره راځو ایکسل کولاو دا ډبل مینیو کې اچوم تاسو ته ایزی وي دا لیکل چې کم دي د دې انسټرکشنز دا انسټرکشن به فالو کو د دې لیکلو ضرورت نه وي او دا ټیبل چې کم دی دا ډي ام سي ټایپ چې کم زموږه ټیبل له دا بدل ته جوړو خو دې کې چې کم دا مارکس اچول دي کم دا فارمولاز اچول دي کم پرسنټیج وستل دي نو دا به سټوډنټس وباسي نو ټول کار په دې ایریا کې چې کم ز تاسو ته ماوس کرسر باندې شو کیږي نو هغه نه مخکې دا جوړو د دې جوړولو پروسیجر سره
اسانه طریقه دا چې پہله دا تاسو شمارئ چې څونه روز سلیکټ کولی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 موږ سره روز دي او کالم څونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 او 13 موږ سره کالم دي. نو صرف یو رف لیډ راکو دا کې فردر موږ چینجز کوو چې څه چینجز راځي. تاسو کالم هم اډ کولی شئ، روم اډ کولی شئ، خو صرف دا لاین ځان ته ډرا کوم هغه نه پس په بیا دا ټیبل جوړوم دا ډیټا. نو صرف دا ډیټا ډرا کول دي دې ځکه لږ کار دی، باقي دلته فنکشن چې کوم لګول دي فارمولا چې کوم لګول دي هغه کې مونږ دا نور کار کوو. د سنټر نه دا سٹارټ کوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 او دې راځه صرف او صرف دلته یو بارډر شیپ کې د دې چې کوم بارډر زیاده ور کوم چې ماته لګه ایریا سپیسیفاید شي چې دې کې ځکه کار کوم. باقي دا غې نه پس چې کوم کار دی هغه ومونګه او ما غرنګ په ډبل مینیو کې کو برانه رو سلیکټ کولی او هغه بلیک کولی مرج کولی بیا بلیک کولی او منځ کې پکې وایټ لیکل کولی. دا بر ایریا ده دا می ټوله سلیکټ کا دا به څوک مرج بکو مرج بکو او دې کې لیکل سي ریزلټ شیټ دې کې ډبل کلیک وکړئ او ریزلټ شیټ ولیکئ کیپټل دی ریزلټ شیټ. دا کلر د ټیکسټ کلر چې کوم دی دا به تاسو وایټ کړئ ټیکسټ کلر به وایټ کړئ او دې کې فیل چې کوم دی هغه به تاسو بلیک کړئ. زه غټوم تاسو ته په اسانه ښکاریږي فیل کلر بلیک شو او ټیکسټ کلر وایټ شو. یو ایریا جوړه شو. بیا دا غینه پس څه شی دی موږ سره تاسو داسې کولی چې دا څنګه عام ټیبل نه د تلاړ شي دا ټیبل چې کوم دی دا صرف د جوړولو لپاره تاسو کوي کنټرول سی کوي او چې کوم ځای کې دا کم ان ایکسل فایل کې یا کم شیټ کې تاسو دا جوړوي التراشي او پیسټ ډایرکټ کار نه کې پیسټ تلاړ شي پیسټ آپشن کې نو صرف دې تاسو مونږ ګورو دا ډیزاین ته یو ځل جوړ کو تاسو ډبل مینیو کې خو زما چې لیپ ټاپ دا مینیو ډیره ورکوټي دا نو په دې وجه باندې ها بیا دا غینه پس دا یو لاین سلیکټ کړئ او دې کې مرج کړئ او وایټ کلر دې ساده کلر پرې دی دا مرج ان سنټر شو. بیا یو کې ولي کوي دا درې چې کم دي دا درې سایت ته دا درې ځان له سلیکټ کړئ مرج کړئ ورپسې درې ځان له مرج کړئ ورپسې دا زمونږ څه شو A شو دې کې A ولیکئ دا زمونږ B شو دا زمونږ A شو دا زمونږ B شو ورپسې دا درې چې کم دي
دا بیا مرج کړئ، دا درې ځان له مرج کړئ، کوم چې درې درې سلیکټ کول دي دا مرج کړئ، څلور هم اخیستی شي، دا څه دونه مسله نه کوي، خو هغې مطابق چې تاسو راځئ. باقي دا سټیټس دپاره دی، دا هم مرج کړئ. سوري دا درې نه دي مرج کول، دا دوه دوه دي، چونکې 100 دلته دی، دا هم مرج نه ختم کړئ، دا هم مرج نه ختم کړئ، دا هم مرج نه ختم کړئ، دوه دوه مرج کړئ، چونکې لاندې 100 هم لیکل دي. او دا دوه هم مرج کړئ. دا دې خوا درې دي، دا هم مرج کړئ، دا هم مرج کړئ، او خو ټول به یو ځای به نه سلیکټ کوئ، چې ټول تاسو یو ځای سلیکټ کړئ او مرج کړئ، بیا به هغې کې لیکل یو راځي. ټول مرج شو. اوس د اسانۍ لپاره دا سلیکټ کړئ او دې کې تاسو څه واچوئ، فل کلر کې دا واچوئ، ټیک شو. او د دې بارډر کلر چې کوم دی لاین کلر تاسو کوئ وایټ کوئ. تراشی بارډر کلر لاین کلر څه شو، هغه وایټ دی. کم کم ځای کې چې هغه برابرولي. دا درې کولو، دا درې کول دي، ټیک شو. باقي داسې دا درې وړه وایټ کول دي، اے بی 100 والا، دې کې دا درې دي، اے بی او دا سټیټس کې اے بی بیا اے بی او دې کې 100 دی، 50 او نور سری پوره دي. دا بیا فردر موږ اوس ټیک کوو. نور لږ دا داسې اوس وکړئ، غټ کړئ، تاسو هغه ایریا پوره شي. نو دا ډیزاین جوړول دي، دغسې موږ ډیزاین جوړ کړو. اوس دې کې ټیکسټ چونکې زموږ هسې وایټ دی، دې کې زموږ سره رول نمبر دی، ټیکسټ سلیکټ کړئ او دې له کوم کلر دی، وایټ کلر دی، ٹھیک شو. هغې نه پس سټوډنټ نیم دی، دې ټول داسې سلیکټ کړئ چې دې کې ټیکسټ ټول وایټ دی. نو دلته به تاسو وایټ ټیکسټ واخلو. ډبل کلیک سره سره سټوډنټ نیم، دا به کې ریپ کې داسې راځي، به دې کې میتھس لیکل دي، دا زه فیل کوم زر زر. ها نو دې کې ساده ټیکسټ او مو لیکلو. اوس دا سنټر ته کې، دا هم سنټر ته کې دلته، ټیک شو. کم کم سنټر ته کول دي، دا میتھس هم په سنټر باندې پکار دی، ټیک شو.
دا انګلیش پاک سټډي مارکس ابټین سټیټس دا ټول سلیکټ کړئ دا درې به بل سلیکټ کړئ دا به سنټر ته کړئ دا درې وانه سلیکټ کړئ او د ځنه سنټر ته کړئ دا ځان له سلیکټ کړئ او سنټر ته کړئ هغه نه پس دلته کې دا سټیټس دی اوس دې ته ګوره دا به څه کار کوي دې کې دنه کلر چې کم دی دا به تاسو کوي وایټ پکې دې کې کلر نشته دا به تاسو نو کلر نو فیل کلر به وای ټیک شو اوس دا سټیټس چې کم دی دا به څنګه اخلي دا به تاسو راشي انسرټ ته یو وړوکی غون ټیکسټ باکس په واخلي دی کې او په دې کې بولی کې څه سټیټس دلته کې تاسو سټیټس ولیکئ دا سټیټس پسو کې دا به تاسو د دې فارمیټ ته لاړ شئ دا ټیکسټ فیل بسو کوي وایټ پکې او د شیپ فیل به تاسو کوي بلیک پکې او ټیکسټ په دې کې تاسو کوي لګي سنټر ته ٹھیک شو دا داسې لیکلي دا سیلز کې نه دا ایکسترا عام چې کوم دی ټیکسټ باکس ته ټیکسټ باکس په واخلي هغه کې به دا واچوي او ایریا چې شاته کوم هغه به تاسو وایټس واخلي هغه چې کوم سیلز موږ دوه درې مرج کړي وو هغه نه پس دې کې دا دوه چې کوم دي دا به ځان له دوه سو کوي مرج وکړي بس دې کې صرف دغه مرج کول لی او ټیکس کلر څنګه غستل دي دا تاسو چې او شمار نه بیا تاسو ته مسله نه وي چې یو پیر تاسو شمار 100 دا 500 غان دي 1 2 3 4 5 باقي 50 دی یو کې 50 لیکي اور پسې بل کې سری 550 1 2 3 4 دام 100 دی डबल 50 थे ऑब्टेन मार्क्स په 100 کې دا ऑब्टेन کړی دي په 550 کې 100 غسه دي نه بیا موږ نور فارمولې لګو او پرسنټیج په 100 کې معلومولې په 100 کې نو دا موږ سره ایکسل هغه شیټ تیار شو باقي دا چې کم نه سیډون ته چې دا کم لګ ډیر ماینر کارونه دي دا به موږ په اخره کې کولې شو او په سٹارټ کې کولې شو ٹھیک شو دا شیفټ واخلي او تاسو د له بلیک کلر ورکړئ आउटसाइड به بلیک شي او چونکه موږ دا ځکه نه اخلي تاسو وګورئ چونکه دلته موږ کلر بارډر لکم ور کړی دی وایټ ور کړی دی نو تاسو راشي لاین کلر را واخلئ هغه کم یو دی د بارډر ا بلیک کړئ ٹھیک شو د سیټ ته تاسو سلیکټ کړئ بلیک اوس باقی دی کې دا لیکل چې کم دی نو دې کې زدا لیکل کومه دا صرف دا ساده لیکل چې کم دلته لري هغه دلته ډرا کوم بیا فارمولا فنکشن تاسو ته لګوم دې لپاره زر د لیکم ها دې کې ډیټا و چې کومه لیکل ضروري عام لیکل دا ټول ډیټا دا ټول سیل بلکې سنټر ته لیکل راځي نو موږ هم ته لاړ شو دا موږ سنټر ته اوس دې نه پس راځو اسسمنت ته چې دې کې اوس موږ تسوي obtain marks راوستل دي بیا پرسنټیج دی بیا سټیټس دی بیا ګریډ راوستل دي دا ډبل وینډو ته کوم اوس زموږ دا بیا په کار شو دا داسې شاته وړم ها دلته سری پرسنټیج obtain marks کې موږ څه کوو چې د سټوډنټس څومره مارکس غوښتي دي لکه دا رول نمبر 1 دی حاشر په میثس کې په میثس A میثس B کې د څومره غوښتي دي په سټیټس A B کې څونه انګلیش کې پار نو دا به ټول موږ څه کوو پلس کوو obtain marks ته وایي چې د سټوډنټس په د یو پیپر په پورا پر مارکس کې لکه 100 نمبر پیپر دی د کې د 100 مارکس غوښتي دي نو چې څومره سبجیکټس دا به ټول موږ څه کوو پلس کوو نو دا تاسو په سم باندې کولای شئ په فارمولاز باندې کولای شئ او په بلټن فنکشن باندې کولای شئ نو دلته ډبل کلیک وکړئ راشو ستا فارمولاز کې موږ سره سری اټو سم فارمولا دا یا فنکشن دی دا د فنکشن چې کوم دی کې خپل وی هغه ته موږ فنکشنز وایو چې کوم موږ خپل جوړو هغه ته موږ فارمولاز وایو دا فنکشن مې اپلای کو بهر به یو دی کې کلیک نه کوي زه ورته چې د 85 88 85 90 91 در دې پورې دا سو کې پلس کړئ دا 85 زما G10 دی دا سیل ایڈریس دی د دې سیل ایڈریس نواله در 91 سیل ایڈریس پورې سو کې پلس کې څنګه زه انټر ووم نو ما سره راځي
493 G10 نظر K10 پورې ډیلیټ کما زبیا لیکم دا یو سیلز پکې پاتې شو د دیزې نه والا در دیزې پورې 485 وختي پکې موږ دا یو کالم نو غسته 485 ما سره راغو دی ګور د اگزامپل لپاره دا یو سالف کړم دی 485 نو زموږ ویلیو مطلب سره صحیح را روانه اوس چې کله دلته راشي نو په دې سیلز کې به تاسو کلیک کړئ او د کونې ته به راشي د کونې ته چې راشي نو تاسو دا د ماوس کم پوینټر دی دا دلته اوس ډریګ د پاره دی د سلیکشن ایریا دا سلیکټ کوي ډریګ کوي خو د سلیکشن لپاره او دې چې موږ راشو دا ورکوټ پلس راشي نو دا څه کوي دغه چې کوم ویلیو دا کوم فارمولا کوم فنکشن چې موږ دلته اپلای کړی دی هغه به دا ټول کوم ځای پر تاسو ډریګ کوي دا غبر شي نو ما برانه سیل سم کو او چې څنګه دې پورا شمه نو دا ټول هغه سو کله پلس کلم دا زموږ څه شو اپټین مارک شو اپټین مارک کې څه کېږي دا ټول نمبر جمع شوی د حاشر دا نمبر جمع شو دینه دا راغی د عبد الله نمبر جمع شو دینه دا راغی د شاباز نمبر جمع شو دینه دا راغی او دغه صفر درانو رسومونه مارک شو راغلی دا راغی دینه پس موږ سره پرسنټیج دی نو پرسنټیج موږ څنګه معلومو اپټین مارکس ډیوایډ بای ټوټل مارکس ملټیپلای بای 100 دغه سه موږ سره پرسنټیج روزي ګورې د دې یو چې کم دی دی په एग्जांपल کې 88.18% راويسته دي ټوټل مارکس 550 دي موږ ته ټوټل مارکس ګیون دي دي کوم تاسو ته معلوم دي او دلته موږ سره ټوټل مارکس ګیون دي نو دلته اوس څه لیکم فارمولا لیکم از ایکوال ټو obtain marks دا زمو obtain marks شو divide by total marks or multiply by 100 88.18 دا مو سره راغو ها دا پاس او فیل ټول پاس فارم سټیټس مونږ تراغه خو دې فارمولا کې تاسو لګو غوري دي کې 550 مینوالي لیکل دي ٹھیک شو دې فارمولا کې به مونږ تاسو لیکو چې نه په ډبل کلیک کو M10 زما دا نمبر شو obtain marks divide by 550 دا زما ټوټل مارکس دی 550 ملټیپلای بای 100 او دا څنګه تاسو انټر کړئ دا به دې نه دا ډریګ کړئ دغه ځای کې سیل ایډرس ما پاس کوئ نو دا به ټول صحیح راشي ٹھیک شو موږ څه کړو وختي 485 obtain marks divide by 550 دا سیلز ما پاس کړو خو چې دا سیلز موږ دلته را ډریګ کو نو هغه بیا په دې کې لګه مسله راغله تاسو مینوالي ورته لیکئ obtain marks
ګوري فنکشن کې سری m10 زما څه شي دا بیا تاسو کوم چې تاسو لګ کنفیوژن کم وی هغه لګ ختم شي ګوري دا فارمولا اوس په خپل خراب شو دلته زه راغم is equal to of 10 marks divide by manually 550 زموږ total marks 550 دي تاسو لیکي 550 multiply by 100 څنګه چې انټر کم 88.8 راغو دا راډرې کې دا بل فارمولا بس خپل ټیک شي ټیک شو دا 34% نه کم نو دا ما سره شو دا 50% نه کم دا فیل شو دا فارمولا مالګه ریپیټ کړم چې وختي دلته د پرسنټیج د 100 نه بر روان شوی په دې وجه باندې دلته مونږه 55 دا دې دا سیل اډرس پاس کړو تاسو خیر مینولی لیکئ نو څه ایشوز به ناراضي بیا دا غنه پس مونږ سره څه شي دی ګریډ دی اوس په ګریډ مونږ روباسو د ګریډ د پاره دی مونږ له انسټرکشنز راکړي دي ها اوس روباسو ګریډ د ګریډ چې کوم فارمولا اف فارمولا مونږ جوړو هغه ته بتا سو ګوري دی وی چې a پلس د 90 یا د 90 نه بروي نو هغه له a پلس ورکړي a د 80 equal وی یا د 80 نه سوي above وی نو هغه له a ورکړي دا غرنګي b is greater than b برکم b هغه کسان له ورکو چې دا مار سوي د 65 برابر وی یا دا غې نه غټ وي نو دا کنډیشن موږ لا راکړي دي دا دلته موږ سکو اچو دې ته موږ سکو nested f په دې کې موږ استعمالو یا ملټیپل f په دې کې موږ استعمالو نو دې فنکشن ته ګوري سٹارټ موږ فنکشن د سن اخلو د ایکوال نه ایکوال f په دې باندې ډبل کلیک وای دلته اوس ګوري پرسنټیج د موږ دا راکو نو پرسنټیج زماړو به سیل شو ک ګریټر دین وی یا سوي ایکوال وی د سره برابر د 90 دا موږ سره په اسسمنت کې ګیون دی کچري دلته کم نمبر وی هغه د سوي د 90 نه غټ وی یا د 90 برابر وی نو هغه ته سو وایا هغه لور کا کومه دا زموږ ټیسټ شو اوس موږ خپل میسج ورکو ډبل کوټیشن کې هغه ته سو خایا a پلس ولا دغه دنه متوسلی کې a پلس نو دا د f یو ایریا ما سره برابر شو لاجیکل ټیسټ شو ویلیو اف ټرو کچري دا برابر وی نو دا به موږ تراږي دا بر دا n10 دا زموږ لاجیکل ټیسټ دی د 90 پورې کچري دا صحیح وي نو د چې کلم زموږ ټیسټ صحیح وي یا غلط وي نو د f په دوه ویلیوز موږ سره سوي شو کیږي با کچري دا ټیک وي نو اړم به ویلیو شو شي کچري دا غلط وي نو دا چې کوم ویلیو دویمه هغه بای ډیفالت شو شي شو بشي خو چې دلته مو سره کنډیشنز ډیر دي نو زه بیا دلته کومه واخلم او دغه دویم اوس د دې ویلیو نمبر شو د دې وړم بي اف د دویم سټیټمنټ نمبر شو دې کې به بیا سوا چوم دویم اف په لګوم ایکوال به بیان لیکي اف چې څنګه زه دا شولې کوم نو په دې اف کې بیا د درې یو کنډیشن یو ویلیو 1 سټیټمنټ 1 سټیټمنټ 2 نو په اف کې به بیا ورته دا کنډیشن وخېم چې اف دا سوي greater than or equal to so اوس د 80 شو زبرته 80 وخېم 80 نو کومه اوس بیا د دوه سټیټمنټ شو په یو سټیټمنټ کې بوله ویلیو ورکوم بل سټیټمنټ کې ورته بیا بل اف پاشو ما لیبل کې سری a د ساده a ورکا کومه او بیا په دغه د دې یو ویلیو ان دا چې کوم تاسو تخکر دا ویلیو بلیک ته یو دامو شو په دې کې به زبل سوچوم بل اف په واچوم اف څنګه چې ډبل کلیک کوئ تاسو دا برازي بیا هم ته هم د ویلیو خای چې کوم پرسنټیج والا زموږه دا زما n10 دی greater than or equal to 80 والا او شو 80 لما a ورکو بیا سره 65 کچری دا د 65 برابر وي نو غل سو ورکا کوما ډبل کوټیشن کې b ورکا غل b ورکو بیا بدل ترا شو کوما بل f په والو ٹھیک شو ډبل کلیک په کوي تاسو دا سه f بیا سره کچری n10 هم زما دا n10 برابر دی
کچری n10 سوي برابر وي یا ګریټر دین وي یا ایکول وي د څه د 50 نو هغه له څه ورکوي کومه ډبل کوټیشن واچوئ او 50 والا له څه ورکو سی به ولا ورکو هغه لم سی ورکو اینڈ باقی له څه کوي بیلو له څه ورکوي فیل ورکوي 50% نه لاندې اف ولیکئ یا فیل ولیکئ نو دلته راشئ او بیا کومه واچوئ نو لاندې بیا مون کنډیشن بل نه چو ځکه چې بس اخیری د دې ویلیو اف فالس دا پاتې ده نو کدی کې یو میچ نشي نو هغه اخیره کې څه ورکا ډبل کوټیشن کې اف ورته لیکي دې مونږ ته اف ویل نه مونږ ورته اف ولیکو اوس بدل د کتاب چې څومره دا چوټي بریکټس اچولې دي دا به ټول کلوز کې 1 2 3 4 دا به دې تاسو 1 2 3 4 چې کله بلیک شي دا به تاسو انټر کړئ نو موږ سره سره او ایرا او دا به دې تاسو کې ډریګ وکړئ لاندې پورې ورورس نو چاته به A+ راشي وګور دلته 94% نو دې کې موږ ورته ویلي چې 90 نه بره وینو هغه A+ ورکړو چې کم ځای کې A+ راغو کم ځای کې به F راشي دا 49 د 50 نه ښکته دی نو 50 نه ښکته موږ څه وایو F ورکړي دا د فنکشن کې موږ لیکلي چې د n10 کې څه وی ویلیو د 50 برابر وي یا داغه ایکوال وي یا داغه نه غټه وي نو هغه 50 سی ورکا اذروایز کناغه نه ښکته وي نو هغه څه ورکا فیل ورکا دا موږ سره څه راغو ګریډ راغو د ګریډ دا فارمولا دا تاسو کته شي مارته لګه هایلایټ هم کا دې کې دوه څه نشته بس ګریډ په مونږه چې کله ګریډ مونږ باسو مونږه په پرسنټیج باسو بس یو ډم به سیلز باخلی او کنډیشن به میچ کوي کاغه د 90 نمبر وینو A+ ور کوي او د دې دویم نمبر کې به تاسو بل F واچوي داغه درې شو بیا یو کنډیشن دو سټیټمنټ نو یو سټیټمنټ ولیکي او د اخیری سټیټمنټ کې بل کنډیشن اچوي دا غننګ راځي چې هر څومره وي لس وی 15 وی شپږ وی انټر وای دا ما سره سو شو راغلو بیا غنه پس څه ریمارکس ده ریمارکس کې څه وي کچري A+ وي نو هغه ته ایکسلنٹ وای کچري A وي هغه ته ویری ګډ وای کچري B وي هغه ته ګډ وای ها ریمارکس ترازو ریمارکس کې A+ تا ایکسلنٹ دلته تاسو خیال کوئ ٹھیک شو دغه هر چونګه دام ټیکسټ دی سټرینګ ویلیو نو سټرینګ ویلیو کې موږ ساتو ډبل کوټیشن کې بدن نه داچو is equal to if grade باندې موږ دا شو کو چې کچري دا برابر دلته اوس ګریټر دین نشته چونکه ټیکسټ هو ګریټر دین نه وي ټیکسټ په ایکوال وي A به د A برابري A به د A+ په د A+ برابري B به د B برابري نو دې کې موږ څه کوو M واغستو دلته بس ایکوال لیکم دې کې ګریټر دین نه وي اوس چې دا منشن کوم څه سره A+ سره A+ سره چې دلته کوم ویلیو وي هغه څه برابر دی د A+ نو A+ موږ سره سټرینګ دی دا موږ څه کې لیکو ډبل کوټیشن کې به لیکو کچري P10 کې ویلیو د A+ برابر دا زموږ کنډیشن شو کومه ناغه تسولی کا ایکسلنٹ هغه ته ایکسلنٹ لیکا دلته چونکه دوه راغلل نو دا یو ځای نسو کوي ډیلیټ کوي بیا دا اوس موږ سره شو لاجیکل ټیسټ هم شو ویلیو 1 هم شو په ویلیو 2 کې بیا څه واچوي کومه او بل اف پکې واچوي اف بیا په P10 واخلي دې کې ځلې کوم نو چې موږ ته دا بلګه کلیر شي P10 P10 زموږه د دې ګریډ والا ایڈریس دی P10 برابر وي د څه برابر وي بل په څه شي دی د A که P10 کې ویلو موږ سره سوي د A برابر وي نو ډبل کوټیشن کې بسولي کې A او بهر به تنه روزي هغه بسو کوي میچ پکې کچري د A برابر وي نو په ډبل کوټیشن کې موږ څه شي شو کوي
very good. very good شو کوي بیا دیخوا بهر راشي کاما بلف واخلئ P10 کې سره is equal to B دی خو ډبل کوټیشن کې واچوئ نو کاما B صرف د ګډ برابر دی देखिए बोली कि गुड بیا सी د ایوریج برابر دی نو کاما اف او بی ته ګډ لیکي او بی نه پس سره باقی چې سپاتې شي سی د نغته ایوریج لیکي نو بس بیا قبل اف نم لیکي سو لیکي ډایرکټ ډبل کوټیشن او بس سی پکې لیکي نو چې کم نور پاتې شي هغه ته بس راشي یا ولیکي پکې لکه چې موږ سره فعل هم شته نو کاما اف دې کوم دا واخلئ is equal to د سی برابرۍ ډبل کوټیشن کپیټن د سی برابر نه غته ولیکا کاما او ډبل کوټیشن واچوي ایوریج او کنه نو د دوه مې حساب پکار ده نو هغه تسولی کې بل اف پکې ماچوي بس هغه کې ډایرکټ ولیکي فعل لکه چې موږ سره پکې الریډي فعل هم اف منشن دی زه خو راشي چې سونم کولو کړی وي بریکټ هغه بند کړئ ویری ګډ ایکسلنٹ دا سره ډرایګ کړئ او دا لګ دا تاسو ګورئ ویری ګډ ا پلس ته موږ څه ویلو کچري ا وی نو هغه ته ویری ګډ خو دا ویری ګډ ا دی بیا بی ګډ بیا اف نو اف ته موږ فعل شو کو بیا اف ته موږ سره فعل شو سی نه پورې موږ سره ایوریج دی هغه نه پس فعل دی بیا راشي ا پلس نو ا پلس دلته موږ څه شروع کړو ایکسلنٹ نو ایکسلنٹ ورکړو فارمولا کې ګوري کچري 90 برابرۍ نو هغه ا پلس کچري 90 نه برابرۍ نو هغه ته موږ سو ا پلس او ا پلس موږ سره څه شي دی ا پلس ګریډ دی دلته تاسو راشي په دې کې وګورئ نو کچري ا پلس وی هغه ته ماته ایکسلنٹ خو کچري کوم ویلیو د ا برابر نه ویری ګډ شو کوم ویلیو د بی برابر هغه د ګډ شو ماغه یو ویلیو زموږ دلته دلته ا راځي ایکسلنٹ ویری ګډ پر راځي ک ا پلس راځي نو ایکسلنٹ پر راځي نو دا د څومره چې فارمولې وی فنکشنز دا هغه طریقه کارو خو بیا دې کې سری بل چې کم د میکسیمم او مینیمم مارکس هغه سټوډنټ چې کم میکسیمم مارکس غستې کم مینیمم مارکس غستې نو اب 10 مارکس زموږ ټوټل مارکس دي دلته برا شو او is equal to بلکې موږ سره فارمولا کې میکس او مین فنکشن هم شته میکس موږ سوکو اپلای کو سم والا نه ده په کار کنټرول زیډ مې کو میکس والا فنکشن زما په کار دی په دې کې چې کم د دې ځنواله د دې پورې کم میکسیمم مارکس نه هغه ماته شو کا اوس 521 چا غستې کاشف ته بولی کو کې ا اس ایچ آی اف کاشف میکسیمم مارکس دا غستې دي بل مینیمم د پاره دی
minimum او ویلیو ورته بیا هم دغه وښایو دې نه دې پورې چې کومه minimum ویلیو وي 188 چې هغه سي رفي دا مو شو دا دواړه خیر لګ هم تراشي دواړه مرج کوي دا دواړه مرج کوي څور کې بارډر ولا ورکې چې لګ کلیر شي کاشف میکسیمم دلته ورته اوم لیکي x max min min چې یو میکسیمم مارک سره سي یو مینیمم مارک سره سي دې کې بیا څه وي show student name who got maximum and minimum marks bottom in royal blue and red colors royal blue and red colors یو لبه blue ورکو یو لبه red ورکو دا زموږ blue color شو او text color به سو white په کوم لګو به clear ښکاري به bold هم کو او دا زموږ red color شو text color هم په white کو او لګو bold کو دغه موټا هم کوي ٹھیک شو دینه پس دا غټو خدي کې صرف دا لینونه برابرول دي چې کم غټ لین دی کم دا یو 2 3 سم موټا لین دي سواړه لین دي د دې سری دلته بلین ترا شو लाइन स्टाइल ته بلار شو او लाइन स्टाइल به موږ سوال لګ به موټا واخلو کم کم موټا دی حاشر عبد الله او 3 نمبر چې کم دی دا موټا دی دا ور سلیکټ کو دا موټا شو ورپسې 6 او 7 دا موټا لین دی د دې لک سایز غټ دی دا موټا دی ٹھیک شو ورپسې اتم نمبر دام لګ موټا دی دا موټا شو لاندې ډبل دی بل کوم ځای کې ډبل دی ها دی یو لاندې ځای کې ډبل دی نو دې تلار شي ډبل واخلې لاین سټایل تراشي دا ډبل دی دا زموږ ډبل شو بس باقي دلته کې کوم ځای کې نری وي کوم ځای کې غټ وي لاین سونه تینس پکاري سونه تک پکاري نو هغه تاسو کولای شئ هغه ستاسو دي چې کوم دی ګوري دا کمپلیټ شو دا چې کوم مونږه اساس ځان ته سیمپل روړې او دا ډیلیټ کو دا خو پکچر او ایمیج اوس دې کې بل څه وایي چې شو سټوډنټ نیم ها ډرا ا لاین گراف اف کالم سټوډنټ ورسز انګلیش د سټوډنټس او د انګلیش په منځ کې څو کوي یو لاین گراف دغه کوي ډرا کوي ها لاین گراف اچھا وایي څه وي د سټوډنټ او د انګلیش show student names who got maximum خدای draw line graph column student او د انګلیش په منځ کې یو ساده لاین گراف واچوي نو دا زموږ سټوډنټس دي دا به سټوډنټ سلیکټ کړي کنټرول سره به سلیکټ کړي بل انګلیش او را بشي انسرټ ته انسرټ کې به یو لاین را واخلي کم یو اچوي چې کم گراف تاسو خو هغه تاسو اچول شي دا ما یو را واغستو کنټرول زد کوي لګي داسې کوي لګي داسې وګت کوي چې تاسو ته کلیر شي ها دې باندې کلیک کوي او راشي لی اوټ کې په دې باندې تاسو ډیټا لیبلز هم په شو کولای شي سنټر باندې چولې شي کله پاسه پیاچوي ټیک شو په سنټر په لیفت باندې نو
ډیټا موږ سره شو شوله دا سټوډنټس دی دا موږ سره څه شی دی انګلیش دی دنه تاسو دلته کې لیجنډ سم شو کولای شئ نو دا موږ سره وو د ایکسل پورشن په اسسمنت کې انټیګریټ اسسمنت کې چې کوم پیج نمبر 4 هغه د ایکسل دې کې چې صرف د فارمولاز او فنکشنز لږ مشکل نه وي خو چې صرف په سټوډنټ په کنسپټ باندې پوه شي دا بیا هم لږ زه ریویو کوم په دې کې بس اخلي M10 زموږ اپ 10 مارکس دی اپ 10 مارکس ډیوایډ بای 550 یعنی 550 زموږ ټوټل مارکس دی ملټیپلای بای 100 دی کیو لیکي را ډرای کی بیا د پاس د پار چې کوم دی نو دا موږ سره لو د ګریډ نو باسو د پرسنټیج نو باسو کچري N10 دا N10 زما دا یو سیل دی کچري N10 سوي greater than or equal to the 50 نمبر وي نو هغه پاس شو او 50 نخته وي نو هغه ته ټول سو وي فیل وایو بیا موږ سره څه شي دی ګریډ دی نو ګریډ موږ سره اخلو او ماغه د پرسنټیج نو باسو نو N10 زموږ دا پرسنټیج والا دی بس دې کې موږ لیکو کچري N10 برابر د 90 یا 90 نمبر وي نو هغه A+ ورکا بیا بل F واچو ک N10 زموږ د 80 وي یا 80 نمبر وي greater than or equal to 80 وي نو هغه A ورکا کچري N10 سوي greater than or equal to 65 وي نو هغه B ګریډ ورکي دغه سي 50 وي نو هغه C ورکي او اخیری رسو ورکي F ورکي انټر کوي دا موږ سره راغو او بیا د ریمارکس لپاره سټیټس نو دا سټیټس به موږ په ګریډ باندې وباسو A ګریډ B ګریډ چې کم وي هغه لمو ورکو نو دې کې بیا ګریټر دین نه وي او تاسو چې کوم شو کوي A+ لا کوم ویلیو میچ کوي نو هغه په ډبل کوټیشن کې ټام سټرینګ دی او چې کوم میسج درکې نو هغه تاسو په ډبل کوټیشن کې لیکي دې کې موږ سره سړي نمبر نه نه بلکې موږ دلته کې دغه نه چولو تاسو ګورئ په ګریډ کې دلته موږ 90 سره ډبل کوټیشن نه چې دا نمبر دی نمبر ته ضرورت نه وي او سټرینګ چې کوم وي کریکټر چې کوم نو هغه ته بتاو څه کوي کاغه په کنډیشن کې استعمالوي او کاغه په سټیټمنټ کې استعمالوي دوه طرف ته بتاو ساتوي ډبل کوټیشن اچوي چې څومره تاسو اچول هغه انټر کوي او دا بیا دې نه راټریک کوي دا زموږ د ایکسل شیټو ټیک شو دا میکسیمم مینیمم د پاره شو دا موږ سره دا غي لاین ګراف ها بیا پدې کې تر نمبر اخیر څه پاتې شو in PowerPoint create a presentation of at least 3 slides یو کې سړي خپل انټروډکشن کول دي کورس کنټینټ چول دي او ایکسل شیټ راوستل دي دا مو کو دا می کنټرول اس کو دې کې دا زما انټیګریټ اسسمنت او د دې په مطابق ما څه جوړ کوم بیا غینه پس په دې اسسمنت کې د پاور پوینټ چې کومه ده کریټ ا پریزنټیشن اف at least 3 سلایډز 3 سلایډز جوړول دي او یو پریزنټیشن دی چې at least موږ سره 3 سلایډز دي یو کې ټایټل چول دي سټوډنټ خپل انټروډکشن کول دي بیا غویم کې چې کوم دی کورس کنټینټ چول دي او دریم کې یو ایکسل چارت جوړول دي بیا غي باندې سوي چې انیمیشنز ترانزیشن په چول دي انیمیشنز په چول دي او لینک دي دا طریقو دلته کې in page start PowerPoint start کوم Microsoft PowerPoint ها پوینټ راغلو دغه یو درې سلایډز اخلو تراشي تاسو نیو سلایډ ډیزاین دی موږ سره ټایټل 1 دغه سه 2 3 لومبي تراغو په لومبي کې سوي انټروډکشن دی دغه کې تاسو خپل انټروډکشن ولیکئ my introduction ٹھیک شو نیم چې کوم دی نیم دی نو ایکس وائی زیډ واغستو بیا فادر نیم دی موږ ایکس وائی زیډ واغستو دلته به سټوډنټ خپل څو کې انټروډکشن بو کې دی کې دویم سلایډ څه شرا شو دی کې با د کمپیوټر کورس کنټینټ چې کوم دی هغه ولیکي کورس کنټینټ شو د کې لومبه موږ سره دی بیا هغه کې وایي چې کورس کنټینټس پتاو سلی کوي په بیل ټیکس باکس باندې ولیکي لکه دا زموږ یو ټیکس باکس دا ما بیل شو دلته تاسو بیل ټیکس باکس واخلي پاره کې دا ولیکي یا دا درې وړ تاسو ډیلیټ کولم شي او په بیل ټیکس باکس باندې تاسو والي دا ونی سي او دلته راشي انسرټ کې یو ټیکس باکس واخلي
دا زما یو ټیکسټ بوک شو دې کې موږ سره څه دی مینټین کمپیوټر سیسټم چې اټ لیست وي 3 پکې وي او دلته کې ولګي لیکي ایم ایس ایکسل ای ایکس سی ای ال دا رنګ تاسو پکې نورم جوړول شي خدا صرف دا غي مطابق چې کوم خبره او دریم کې صحیح وي دریم کې یو لینک جوړ کړئ او چارت راوړئ ٹھیک شو نو دې کې ځلې کوم یک چارت دا چارت شو دې کې موږ سره څه بل چارت جوړول دي دلته راشي چارت باندې کلیک کړئ دا یو چارت ما سلیکټ کوم او دلته ویلیوز ورکړئ لیټ سپوز دا ما پاکستان واغستو دا ما افغانستان واغستو دا ما یورپ یا استرالیا واغستو چې هر څه ویلیو موږ سره منشن نه چې کومه ویلیو هغه غواړي تاسو اچولې شي دا ما کینیډا واغستو شو دا ما دلته موږ پروډکټس اچو یا چې سم تاسو چې شوز دلته کې جیکټس موږ سره لیدر جیکټس وی یا چې کوم شي تاسو اخلي دلته موږ سره کلاث شو د ویلیو ورکول شي 67 2.4 678 چې هر یو ویلیو تاسو پکې لګا ویلیو منشن کړئ ګوري چارټن ته خپل تاسو د چارت کې ګوري دلته کې چې د لیجنډز دي هغه موږ سره شوز لیدر د په لیجنډز کې راغو دا موږ سره سټیټ شو کوي د چار سي تاسو نه ویلیو سولې شي څنګه دا کلوز کې دي سره موږ سره شي چارت بدل کړئ راشي او چارت سره سره دلته کې تاسو کولای شي لینکس هم وی واچوي نو دا لږ داسې ورکوټ کوي او دې کې یو چې ټیکسټ باکس بل راوخلئ او دې کې دلته لیکي MS Word links MS Word ٹھیک شو دا لینک شو دې باندې موږ سوا چې اوس هایپر لینک په لګو ٹھیک شو دا ما سلیکټ کو دلته راشي دی په کوم اډرس اچوي هغه اډرس راوړي لیټ سپوز دا زما اسسمنت فولډر د کوم ځای کې تاسو میثود پروت هغه تاسو وروړي کنټرول سی مې کو او دلته راشي تاسو به هایپر لینک ته لاړ شئ ورډ سلیکټ دي چې تاسو هغه سو کې پیسټ کړئ اوکے اوس دا تاسو پلی کړئ نو تاسو ته پته ولګي دا زموږ لینک شو نو دا موږ سره وو د پاور پوینټ سیکشن بیا غینه پس وي په دې باندې یو ډیزاین واچوي چې کوم ډیزاین تاسو پلی کې په ټولو راشي لیټ سپوز دا ما ډیزاین واچو بیا وی په هر سلایډ باندې ترانزیشن واچوي دا ما سلیکټ کو تاسو ترانزیشن تراشي دا یو ترانزیشن په دې شو په دې باندې دا ترانزیشن واچوي چې کوم تاسو خوخي په دې باندې دا ترانزیشن بیا وی په اوبجیکټس باندې څه واچوي انیمیشنز واچوي دا سلیکټ کړئ او راشي انیمیشنز تا سپلټ انیمیشن په دې دوه باندې وایپ انیمیشن شو دا رنګ دا سلیکټ کړئ په دې باندې فلاین شو دا وایپ شو دا سوایپ شو دا فلوټین شو او دې چارت باندې لګي انیمیشنز واچوي نو دا انتهایی ایزی کار د پاور پوینټ 3 سلایډ شو دا به تاسو کوي جوړوي به دنه پس بیا به سو چې کله دا کمپلیټ شي نو بیا به دا تاسو ټول یو ام اس ورډ چې کله دا ټول کمپلیټ شي نو تاسو خپل فایل تراشي دام شو دا مې سو کو سیو مې کو کنټرول اس دا مې کلوز کو نو ما سره سو شو زما په انټیګریټ اسسمنت کې د ایکسل فایل هم جوړ شو د ان پیج هم جوړ شو د ام اس ورډ هم جوړ شو د پاور پوینټ هم بیا به وی بیا هغه نه پس تاسو ګوري دا ام اس ورډ فایل کا اوپن کړئ بس دا انټیګریټډ چې کوم دی دا ز کلوز کوم دا مون کمپلیټ ٹھیک شو ام اس ورډ وی دی کې بیا تاسو دا 1 بای 1 د دې نه پس تاسو سوا چوي چې کوم زمونږه د ان پیج والا کار دی هغه ورپسې پیسټ کړئ
ان پیج لپاره به تاسو کې اول به ان پیج کولو کوي دا زموږ ان پیج والا کار د اسسمنت دا موږ کمپلیټ کو دنه به یو جیف فایل واخلي فایل ته لاړ شي ایکسپورټ پیج به وهي ایکسپورټ جیف ته موږ سره راو ټیک شو براوزر کې کوم ځای کې زموږ په کار دی لیټ سپوز دا زموږ اسسمنت فولډر باندې په کار دی اسسمنت فولډر کې دلته ما ورکو د آی په نامه باندې ما سیو کړو اوکې وهي دام کمپلیټ شو راشي وګورئ ته ما سردار راغو دا روړی دام په مسورډ کې واچوي دلته ٹھیک شو دا چرایي فارمیټ ته لاړ شي او دا ریپ کوي سکوير کوي او لګي دا داسې غټ کړو ٹھیک شو دام راغو او بل پیج باندې سو کوي تل فایل لا بداسو کو چې होम ته بلاړ شو انسرټ کې آبجیکټ ته بلاړ شو آبجیکټ کو وو آبجیکټ یې موږ سره کریټ فرام فایل او ایکسل شیټ پروتو خای شیټ کوم ځای کې اسسمنت فولډر کې ایکسل شیټ ته اوپن کړئ ٹھیک شو دا ما سره راو دا له ورکوټ کې داسې نو دا زموږ ایکسل شیټ هم دلته راو نو دې سره ورډ ان پیج او ایکسل دا ټول کمباین شو دا بدل ته سیو کړئ او پرنٹ کول ورکړئ نو دا د پرنٹ کار شو هغه نه پس دا څومره چې فایلز دي ایکسل ان پیج ورډ پاور پوینټ دا ټول ته فولډر کې واچي ورته تاسو ته جوړم دا چې زما خپل فایل دی ته به تاسو په خپل نوم ولیکئ لیټ سپوز سټوډنټ ته چې کوم سټوډنټ نیم به ولیکئ او هغه نه پس په انټیګریټډ اسسمنت ولیکئ انټیګریټډ اسسمنت دې کې به دا ټول فایلونه تاسو کوي واچوي دا ځکه کلوز کوم او دا ما سیو کوم دا د پرنٹ لپاره کار شو دا زما د پرنٹ لپاره شو دا فایل هغه نه پس ګوري په دې کې ما واچولو دا زما د ام اس ورډ کار دی دا په کې واچو دا د ایکسل دی دا تیار شو بل سو ان پیج هم تیار شو ان پیج نه پس ان پیج فایل کولو دی چې دا فایل क्लोज की मैं कंट्रोल एस को और द फाइल में क्लोज को इन पेज फाइल में पके वाचो और द पावर पॉइंट फाइल में पके वाचो और दा बताओ सो कि रात तब कन्वर्ट की दासे एड टू आर्काइव दा फाइल बताओ सो कि खपल एग्जामिनर ता कागा पे फ्लैश की उड़ी कागा ईमेल भी ईमेल ورته وصل کړو دا موږ سره و د NVCL کمپیوټر اپریټر یو کمپلیټ اسسمنت